د سورت اخلاص یو ختم دی ډیر مجرب او طاقتور ختم دی. اوس په دغه کو څنګه طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو او دا ختم خلک د څه دپاره کوي. ډیرو ملګرو موږ ته کال میسج وکړ چې قاري صاحب زمونږ حاجتونه زمونږ ضرورتونه الله جل شانهو مطلب موږ ډېرې وظیفې کوو خو زمونږ حاجتونه او ضرورتونه نه پوره کیږي. داسې یو عمل راته وښایه چې الله جل شانهو پې زمونږ هغه کار هغه مکمل سر ته ورسوي. نو دا ډیر یو مجرب عمل دی د سورت اخلاص. خو دا به اوس کو څنګه طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو. د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم. ډېر ملګري موږ سره په واټساپ باندې میسج کال وغیره کوي. بعضې نیم کسان پکې کنځلې هم وکړي چونکې پته ورته نه وي. هغې که وایي جوړ صرف مونږ ورسره رابطه وکړه. نه، چونکې ما سره ټوله دنیا رابطه کوي. 10,000 کسان ما سره رابطه کوي په ورځ کې. دا ډېره زیاته ګرانه وي هر سړي له جواب ورکول، ځکه زموږ مصروفیات خپل هم ډېر سیوا وي. نو تاسو مهرباني کوئ خپله مسله په وایس میسج کې بیانوئ چې ستاسو نمبر راځي، تاسو ته به جواب میلاویږي. په دې نمبر تاسو رابطه کولی شئ 0370 058 0484. راځم خپلې خبرې له. د سورت اخلاص ختم دی دا به تاسو 140,000 پیرې کوئ. څومره؟ 140,000 پیرې. دا وظیفه چې تاسو وکئ دا په هر څو ورځو کې تاسو کولی شئ. په دې کې تاسو سره هر څوک کولی شي، په یوازې هم کولی شي او نور هم در سره هلک کولی شي. خو کومې زنانه چې مثال مونځ نه کوي په کمو ورځو کې، په هغه ورځ کې نشي کولی، باقي کولی شي. دا تاسو د رشتې دپاره هم کولی شئ. څه ضرورت مو رالی، څه حاجت مو رالی، یا په یو مسله کې ګیر شوئ، د هر څه دپاره دا کولی شئ. نو ډېر یو طاقتور او مجرب عمل دی. نو دا په خپله باندې هم وکئ او د نورو ملګرو سره هم لازمي شیر کوئ. والسلام، ډېره مننه. الله مو راته خوشحاله ساتئ.